إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف شوق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أشعار الموجودات وصل على سيدنا محمد بعدد الأرضين والسماوات. واجب الاحترام معزز سامعین کرام و حاضرین گرامی، رب ذوالجلال عظیم کتاب یو مختصر غندے وړو کې آیت چې د معنا په اعتبار سره ډیر زیات جوور او محیط ته او د سردار دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک روایات او احادیث پاکونه یو حدیث شریف ولست ډیره بهترینه موقع ده د ترغیب او د اعمال او د ذکر اذکار او د عباداتو الله ته د قرب او د نزدېکت ایام دی. رمضان المبارک دی. عام فضیلتونه تاسو د دې واورېدل او د هغې نه آګاه او خبردار یې. مزید دی الله جل جلاله موږ له د دې میاشتې په اعمالو په اذکارو عباداتو باندې په صدقاتو خیراتو باندې صحیح پویا د عمل سره د پاره د خپل رضا را نصیب کی امین وای. محترم سامعین کرامو، څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې مال الله رب ذوالجلال 5 خصوصیات راکړي دي چې دای په انبیاء علیهم السلام کې چاته نو ورکړي. مال الله په یوازې ځان 5 خصوصیات راکړي دي. څوک فرمایي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دغه 5 خصوصیات رب لا یزال سابقه انبیاء علیهم السلام لا نو ورکړي. دا زما خصوصیت تی او امتیازی شان میں دے. اول پا آغی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې زما د امت د پار الله رب ذوالجلال مال غنیمت حلال ګرځولې دے. په سابقه امتونو کې 1,24,000 انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي. په دې کې 314 دبر رسولان دي. په هغه شریعتونو کې د جهاد حکم داسې و چې کم مال غنیمت به پاتې شو
امام نیشاپوری رحمه الله نقل کوي دا به یو میدان تراغون کو د اسمان نه یو اور راغی او هغې به وخوړو د هغې مالي غنیمتونو د قبولیت طریقه دا وه نور روایات هم شته خو عام روایت دا راځي او دویم نبی کریم علیه السلام فرمایي چې زما او زما د امت دپاره الله رب ذوالجلال مال غنیمت حلال ګرځولی دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امتی دپاره الله رب ذوالجلال دا ځمکه چې دی نو دا پاک ګرځولی ده وجعلت لنا الارض طهورا ځمکه الله پاک ګرځولی ده د سابقه امتونو به عبادت صرف په هغه خاصه عبادت خانه کې کېدو بل ځای کې به نه کېدو منځ له عبادت له د الله رب ذوالجلال یاد له به هغه ځای ته تللی بل ځای کې نه کېدو د نبی علیه السلام امت سره الله دا احسان کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره احسان کړی چې د امت دپاره الله تمام ځمکه پاکه ګرځولې ده چې کوم ځای دی الله ته ودرېږي نو دی پې الله ته ودرېدي شي عبادت کولی شي بازار کې منځ کولی شي پټي کې منځ کولی شي سفر کې منځ کولی شي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی د یوې میاشتې په اندازه باندې چې څومره مزل کیږي او دومره مزل زما دربار را رسېدو ته پاتې ونصرت بالرعب مسیرة شهر دومره رعب مال الله رب ذوالجلال را کړی دی دومره هیبت راله رب لا یزال را کړی دی چې د یوې میاشتې په مسافت باندې مزل زما دلبار ته یا یو ځای ته پاتې وي او هغه ځای ته انسان رو رسي چې یو میاشت مزل لا زما دلبار ته پاتې الله رب ذوالجلال زما هغه دشمن په هغه ځای کې په هیبت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وختم النبیون بی زما په ذات باندې الله رب ذوالجلال د نبوت سلسله ختمه کړې ده نو دا نسبت ته څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله پاک 15 خاصیات او کمالات ورکړي دي دغسې د امت لم ورکړي دي موږ لم الله 15 خصوصیات د نبی مصطفی علیه السلام په خاطر باندې راکړي تاسو وایئ سبحان الله اول خاصیت د دې امت دا دی چې کله اول شپه د رمضان المبارک راشي نو الله پاک دې ته په نظر د رحمت باندې وګوري سبحان الله او چاته چې الله په نظر د رحمت باندې وګوري لم يعذبه ابدا دل الله عذاب نه ورکوي دا حدیث شریف امام بیهقی رحمت الله علیه په خپل کتاب بیهقی شریف کې نقل کړی دی راوی د حدیث جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه دی 15 خصوصیات دی اول خصوصیت ما تاسو ته ذکر که نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې زما امت له الله پاک 15 خصوصیات ورکړي اول می درته بیان کو چې په اول شپه د رمضان باندې الله جل جلاله دې امت ته په نظر د رحمت ګوري او چاته چې الله په نظر د رحمت ګوري هغې له عذاب نه ورکوي واما الثانیه دویم خاصیت او کمال د دې امت څه شی دی فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك فبل روایت کی راضی وإن لخلوف فم الصائم أطيب إلى الله تعالى من ريح المسك د روزدار د خولې دا وږم چې د لوږې په وجه باندې او توده هوا د انسان د ګېډې نه راخیږي دا رب ذوالجلال ته د مشکو د عنبرو نه سوا بهترین خوشبودار دی سبحان الله دریم خاصیت د دې امت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت دریم خاصیت دا دی چې ملائکې فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة شپه او ورځ ملائکې د دې روزدارو د پاره د الله په عظیم دربار کې بخنه غواړي چې ملائک ته چا د پاره بخنه غواړي
د هغې په قبولیت کې خو څه شک او شبه نشته دی، هغه د عند الله مقبول وي. څلورم کمال او خاصیت د دې امت دا دی ځان وپېژنئ چې موږ څوک یو. څلورم خاصیت یې دا دی چې الله رب ذوالجلال جنت ته حکم کوي چې تیار شه، سنگار شه. زما د بندگانو د پاره تیار شه او ځان کې ښایستوالی راوله، مزین شه، ځکه چې دا د دنیا نه په اعمالو او په عباداتو سره ستړی راغلی دی چې دلته استراحت او آرام او دمې او خوشحالۍ بیا ومومي. سبحان الله. پنځم خاصیت و اما الخامسة، پنځم خاصیت د دې امت دا دی چې اخیری شپه د رمضان المبارک شي غفر لهم جمیعا. امام بیهقی رحمت الله علیه روایت پاک نقل کوي، صحیح حدیث پاک ته چې دې ټولو ته الله جل جلاله بخنه وکړي. فقال رجل من القوم اهي ليلة القدر، یو شخص ادرید او رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا لیلة القدر دی. نبی علیه السلام ورته فرمایي وی ته نه پوهېږې چې کله مزدور مزدوري وکړي نو د دې کار په آخره کې چې کار خلاص شي نو مالک ورته مزدوري ورکړي. تاسو هم ټوله میاشت روژه ونیوله، روژه خلاصه شوه، د مزدورۍ ټیم راغی نو اوس بدله الله پاک مزدوري او اجر درکوي. اصح روایات چې کوم راغلي دي، صحیح روایات، هغه روایات دا دي چې دا 28مه شپه د لیلة القدر د تفاول په اعتبار سره علماو د شریعت بیان کړې ده، ځکه چې دا اخیری عشره ده. او 28مه اخیری عشره دې کې د لیلة القدر اهتمام ځکه دی چې رسول الله مبارک فرمایي اول عشره کې مې اعتکاف وکړو. صحیح حدیث کې راځي، سنن کبرا د نسائی شریف نقل کړی دی او محدثین ائمه کرامو په کتاب الصوم کې صاحب د مشکات هم نقل کړی دی چې اول شپه کې مې اول لسو شپو ورځو کې مې اعتکاف هم وکړو، په دې کې مې لیلة القدر ونومونده فما وجدتها. بیا مې په دې منځنۍ عشره کې وکړو، په دې کې مې ونومونده، په اخیری عشره کې مې چې اعتکاف وکړو نو ما لیلة القدر په دې کې وموند. معزز سامعین کرامو، نو چې کله مزدور مزدوری خلاصه کړي نو مالک ورته اجر ورکړي او مزدوري او دیاړي ورته ورکړي. دغه شان مونږ روژې ونیسو، الله دې په خپل عظیم او عالی جناب کې قبول او منظور وګرځي. نو مزدوري انسان ته ملو شي چې هغه د الله رضا ده او د الله بخنه ده. الله دې زمون خپل رضا او خپل دیدار او بخنه نصیب کړي، امین وایي. په دې کې یو دوه کلمات دي دا مونږ ډېر زیات وایو، په تراویحو کې وایو او بغیر د تراویحو نه وایو. ډېر بے پناه اجر او ثواب رب ذوالجلال په دغه کلماتو مبارک